حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. دا سورة إبراهيم 44 نمبر آیات دیکھ اللہ د ظالمانو د قیامت حالت بیانی چی قیامت کی با میدان حشر کی با ظالمان با خدای تا درخواست کری لیکن درخواست بے خدای نہ منظور ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فرمائی چی محبوبہ دا غورجن مخ کی چی دی با درخواست کری جاڑی باو جاڑاو درخواست بی قبلی گی نا دا غنمخ کی اویروا دا عذاب فرمائی وَأَنذِرِ النَّاسِ محبوب اویروا خلقنا دا سنی اویروا یوم دا غورجنی اویروا کنا یعنی دا غورج دا عذابنی اویروا یأتیهم العذاب شراب شد العذاب یعنی دا قیامت پورز عذاب دی پخپلو سترگو باندی اگوری وبرزت الجحيم للغاوين جہنم با فرشتے را کشوی. جناب رسول اللہ فرمائے چد جہنم با 70,000 رسی وکنا ہر رسی با 70,000 فرشتے را کشوی میدان حشر تبیران ازدیکڑے. ظالمانو تبالا فرمائے چستا سوزائی آغا اور دا غازاب دا اویا گوری دا دی میدان حشر نکنا یوم یأتیهم العذاب اویا رو محبوب خلق دا غورجن چی دیل رب عذاب راشی. فيقول الذين ظلموا وبواي آغا خلق کم خلق چی دنیا کی ظالمانو کنا مشرکانو یا بنیا حضرت لقمان زویت نصیحت کو نصیحت کے دا ورطا اویل
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. او زما بچونیا خبردار چرته چې الله سره څوک شریک جوړ نکړي چې شرک درنه اونشي کنه. شرک ډېر لوی جرم ده، ډېر لوی ظلم ده. فيقول الذين ظلموا وبوایي د قیامت پر میدان حشر کې ظالمان یعنی مشرکین به وایي چې ربنا دا بد دوی درخواست په میدان حشر کې ربنا اخرنا الى اجل قریب. خدای مونږ رست کړه هغه نږدې نیټې ته. د نږدې نیټې نه مقصد دا ده چې مونږ دنیا ته بیا ولېږه. بل ځای قرآن کریم فرمایي چې ولو ترى اذ وقفوا على النار ولو ترى اذ وقفوا على النار فيقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شکل دا ظالمان خدای قیامت کی اور تی اللہ دا سی آمنے سامنے ادروی چی اس بدی اور تورزی کنا. دا ظالمان بغوائی چی او خدایا من دنیا توافس الیغ کنا. دنیا تبلال شو نجب دعوتك استقبلنا بأمنو ایمان براو نعمل غیر الذي كنا نعمل. اما کچی کمون گند اعمال گواغبا نکرو کنا ایمان براو د شرک نبتوبه اباسو ایمان براو کنا او نیک عمل با اکرو کنا. اللہ فرمائی ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اللہ بیا دنیا تتلل نشتا بالفرض کچرت بیا دنیا ورته جوړ کړم دنیا خدای وران کړ بیام علاوه دی په خپل خر باندې سوار وکنه بیا بم دی هغه شرک لري اګند اعمال بکړي او دوی چې دا وایي چې نجب دعوتك استقبلنا بأمنو ونتبع رسولا استاد رسولان تابعدار بأكرو نعمل غير الذي كنا نعمل نیک اعمال بأكرو لو إنهم لكاذبون. دغ وقت کم دی خپل خبره کې درو جند کنه. بل زي قرآن کریم فرمائی ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا
فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون محبوب کاش چه تعالی دل آغا وقت چه څومره دنیا کی مجرمین دی جرائم پیش خلق دی کنا دا با میدان حشر کی دا اللہ فوران دی دا سی سر نگون ولاوی اللہ تبعوائی چه ربنا ابصرنا وسمعنا خدایا اس من حقیقت اولیدائی او حقیقتم واوریدائی فرجعنا 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 من دنیا تبیا اولیگا نعمل صالحا دنیا تچلا شنیک اعمال با اکرو کنا انا موقنون اس منت یقین راغی کنا بیا خو چار څه دی اولیدو ته بیا ایمان راوړي دا ایمان خو معتبر نه ده ایمان کوم معتبر ده الذين يؤمنون بالغيب ایمان اغا خدای تقابل قبول دا چه ندی آخرت لدلی دا ندی دا قبر عذاب راحت لدلی دا ندی جنت لدلی دا ندی خدای لدلی دا شیدیم لدلی ندا و بیام دا وائی چه آمنتو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بهم اقرار کرے چه ما ایمان راوڑائی دے اس اللہ جواب ورکئی چه گورے او مشرکانو او جرائم پیش خلق و ظالمانو دنیا کی خطاس و قسمون خوڑل اولم تکونو اقسمتم من قبل ایا تاسو نوی کنا دا دین مخکی دا قیامت برفا کی دون مخکی ولی تاسو نوی مطلب دا چی تاسو وی کنا استفام برائی تقریر دا کنا تاسو وی کنا دنیا کی تاسو چویل اقسمتم من قبل دنیا کی تاسو قسمون خوڑل کنا ما لکم من زوال چه زمون لفارت زوال نشتکنا بس دا دنیا دا دی دنیا کی با میشا میشا یکنا من یحیی العظام وهی رمیم دا زاڑا بوسی دا اڑو کی با بیا چوکرا جوند کڑی کنا جدا زمون پا خیال کی نرازی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مشرکین او بمضبوط تاقید قسم نبی خوڑل کنا چلا یبعث اللہ من یموت چی چوک مرشکنا اغا مڑی بیا خدای راجوندی کولی نشکنا حیحات حیحات لما توعدون چی
جناب رسول الله تبا مشرکین مکه ویل چې دا ډېره لرې خبره ده دا لرې خبره ده چې ته مونږ سره وعدې کړې چې خدای به مړي را ژوندي کوي تاسو چې مړه شئ بیا به خدای را ژوندي کوي که نه من یحیی العظام وهی رمیم دا چې مونږ مړه شو اذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ایا کله چې مونږ مړه شو کنا او بیا خاور شو کنا نو مونږ به بیا په نوې پیدایش باندې بیا را ژوندي کیږو کنا هیهات هیهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين دا ډېره لرې خبره ده چې دا زموږ عقل کې نه راځي که نه چې بیا به خدای دا بوسې د هډوکې دا خاورې بیا سره پټ کړي که نه بیا به ډانچې ترېنه جوړې کړي روح به پکې واچوي چې دا زموږ عقل کې نه راځي که نه ګورئ اولم تکونو اقسمتم من قبل ایا تاسو نوی کنا مخی دنیا کی یعنی تاسو وی کنا چی تاسو بقسمنا خوڑل چی مالکم من زوال چی زمون لفارت زوال نشتا کنا یعنی دا دنیا کی بمم یو کنا خرسکو بکنا عیش و عشرت بکرو کنا بیا چمرو شمرو بشو مونگ دا بڑاگان پلرون نکگان بمرشو بل نسل بوی چا بڑاگان شاغب بیا مرشی بل نسل براشی لیکن بیا جون بیا قیامت نشتا کنا چې دا زمونږ عقل کې نه راځي چې بیا د خدای مړي را ژوندي کړي څنګه به را ژوندي کوي اوس دا عقل ده څه ونیرم فرمای چې آزمودم عقل دور اندیش را آزمودم عقل دور اندیش را بعد از این دیوان سازم خیش را دا عقل میں ډیر امتحان واخست کنا لیکن عقل با ادره دی کار بے پریخو کنا بس ما دا فیصل اکڑا چیز پاگل یما زما عقل فاگل دا ستا عقل دا چکنا عقل دیم ناقص دا ان ظن لا یغنی من الحق شیئا فگمان فعقل باندې څه ثابتېږي ستا عقل خود عمر ناقصه ده سترګې دې دومره ناقصه دي که زر کاله دې عمر شي سل کاله دې عمر شي دا خپل د اوږو منځ دې چرته لیدلی نه ده کار څومره سر داسې واړوي سرداسی واړوي خپل د اوږو منځ لیدلی نشي کنه کسل کاله دې عمر شي ټول عمر کې خپل دوبر خپل کونه لیدلی نشي کنه مگر که وړاندې شیشه درته ولګوي نو بیا به وګورې کنه دا ستا عقل ده ستا عقل به بیا د خدای په کارونو کې څه فیصله وکړي کنه مشرکین هر کار په عقل ثابتاو کنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين